موږ ته به استاد محترم د حدیثو په درس کې یو ناشنا قصه کوله او ډیره د عبرت ته. وای د یورپ یو مسلمان راته خبره کوله چې پخوانه په یورپ کې اوسېده چې زما پلار بوډا شو. نو هلته یو اداره ده چې کله انسان بوډا شي مور او پلار یا څوک نو په کور کې ته دغه نشي کولی نو هغه ادارې ته بیا واله کې نو هلته هغوی علاج معالجه هم کوي خوراک هم ورله ورکوي خیال یې ساتي. نو دی وایي چې ما هم د خپل بوډا پلار هغه ادارې ته حواله کړو چې بس د ده خیال ساتئ او مطلب کور کې هم نه شو دغه کولی او دا خو دعا ټیمي چې پلار بوډا شي د دعاګانې ته خلک اخلي. وایي چې ور مې که هغه ادارې ته مې حواله کړه وایي څه ورځې پس ورغلم ورسه کېناستم ما ورته ویل چې بابا څنګه یې څه تکلیف خو نشته. وایي ما ته وایي چې بچی نور تکلیف راته نشته خو دا زما د پاسه چې کم پکې لګېدلې زما د بیټ ته نو دا پکې راته بدل که. وایي ما ورته ویل چې بابا سرکاري اداره ده سرکاري پکې دي زما د جیب نه پې خرچه ولې کې په ادارې والا ته به درخواست وکړو دا پکې کمزوري تا ته به بدل کړي. وایي هغه راته ویل چې بچی دا خبره مې درته په دې نیت نه ده کړې تا په بل نیت واغسته ما درته په بل نیت کړی دا پکې کمزوری دی سرکار یا بدلی یا نه بدلی زما د عمر پته نه لګي زه خو ترې روان یم او کیدای شي ستا عمر ډیري او چې څه کرې هغه به ریبي سبا به تا خپل زوی راوړي او په دې بیټ کې به دی اچوي نو ځان ته دا پکې تازه کړه چې هوا درته بیا تیزه کوي چې څنګه زه نن تا راوړم او په دې بیټ کې دی اچولی یم او دې خلکو ته دی حواله کړی دغه شان به سبا تا خپل زوی راوړي او په دې ځای کې به دی اچوي نو چې دا پکې ځان ته څه کړي دا ځان ته تیز کی. نو هغه مسلمان راته خبره کوله بیا مسلمان و چې زه ویرېدم او هغوی ته مې ویل چې بس زه خپل پلار بوځم نو کور ته مې واپس بوتل. نو زما محترمو دا کم بچی چې په دې پلار دا ګزارونه کوي ستاسو څه خیال دی دې پلار به څونه په اوږو ګرځولی د ده په ملا او په خېټه به څونه لوبې کړې او خړپوسې به یې کړي اوی دی چې ماشوم و که نه نو دې پلار به دا وړې وړې چاچې څونه ښکل کړي او دې پلار ته پته نه وه چې دا کمې چاچې زه ښکلوم دا به سبا په ما ګزار کوي دا بچی به سبا زما ملاتړ نه دا به زما ملا ماتی جوړېږي دا به زما ملا ماتی. نو زما محترمو حدیث کې راځي د پلار په رضا کې د الله رضا ده او د پلار په ناراضګۍ کې د الله ناراضګي ده چې پلار د چا نه رضا و د ته دې پته ولګي چې الله زما نه رضا دی او چې پلار د چا نه ناراضه و ناخوښه و د ته دې پته ولګي چې الله زما نه څه دی ناراضه دی. ستاسو مهرباني دا وي چې دې معاشرې د نوجوان ته دا میسج څومره رسولی شئ ورسوئ که څوک هم ترې نصیحت والي نو ډیره د اجر خبره ده. وصلی الله علی النبی.